الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين، والصلاة والسلام على جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعميه الشريفين، وعلى أبي بكر وعمر وعلي وعثمان ذي النورين، وعلى أبي حنيفة والسهروردي وغوث الثقلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الإسلامي صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المصطفى وعلى آله وأصحابه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي مرشدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي مرشدي يا نور الله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. محترم رب کریم مسرائے ما کامل ایمان و استقامت نصیب کا، آمین. و رب لم یزل دت سرام و دین دنیا سعادت نصیب کا، آمین. تو سے خدمت کی دو ناچیز و حقیر دی سورہ بقرہ سو فضائل عرض کول غوڑی بعون اللہ و توفیقہ. محترم سورہ بقرہ مدنی سورات تا دی سورہ عنکبوت نپس نازل دا، او پا مدینی منورے کے چے اول سورت نازل دا حغا سورہ بقرہ دا. دو حغا عظیم سورات تا چه قرآن پاک 114 سورتون دی و پٹولو کی لوی سورات حمدہ سورہ بقرہ دا. بل قرآن پاک کے ٹولو کی لوی آیات چه آیات مداینت ورتے یا ایوہ الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، دا ہم پس سورہ بقرہ کے دا. د قرآن پاک پٹولو آیتونو کے سردار آیت الکرسی دا ہم پا دی سورات کے موجود دا. پا قرآن پاک کے ٹولو کے اخیری آیات چے نازل دا دریم سپارے گی: واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفا کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، دا ہم پا سورہ بقرہ کے موجود دا. و آغا دوا عظیم آیتونا چه پا عرش معلا باندې فرشوی نبی اسلام بارک تورکل شوی دی آمن الرسول نتراحرہ پورے، دا ہم پا سورہ بقرہ کی دی سورہ بقرہ اہری آیتو نئی. دی سورہ فاتحی سر دی سورات مناسبات صدا نگورا سورہ فاتحی نپاس سورہ بقرہ ذکر دا، حالان کی نزول پر لحاظ سر 87 لمبر دا، و ترتیب کی فاتحی نپاس دادا دویم لمبر دا. نو علماء مفسرین در خستہ مناسبات بیانی. یو ہدا چی پا سورہ فاتحہ کے اجمالاً ذکر شو چی مالک یوم الدین، دی رب کریم مالکیت ذکر شو، او پا دی صورت آیت الکرسی کی تفصیلاً اگا مالکیت بیانی جی پا دائی مناسبات شو. دویم دا پا سورہ فاتحہ کے دی درو فرقو ذکر وشو: منعم علیہم چی پچا انعام شوا، غیر المغضوب علیہم چی پچا غضب شوا،
دوالین گمراهان و هغه درې وړو فرقو تفصیل په دې سورات کې بیانېږي. بل محترمو، سوره بقره مدنی، د مکی او مدنی سورتونه دا څه ته ویل شي و دې معرفت طریقه سره چې مکی کوم یو دا مدنی کوم یو دا. مکی سورتونه شپږ اتیا 86 دي او مدنی سورتونه 28 28 دي. پدې کې درې قولونه دي. اول نمبر قول دا ده چې مکی هغه سورتونو تیای چې کوم مکی مکرمه کې نازل دي او مدنی هغه سورتونو تیای چې هغه مدینه منوره کې نازل دي. خو دې کې بیا یو واسطه راځي، هغه داسې چې ډېر آیتونه داسې هم ده چې نه مکی مکرمه کې نازل دي نه مدینه منوره کې، هغه ته بیا سلام ورکړي. دویم قول دا ده چې په کوم سورات کې یا ایها الناس او اهل مکه او ته خطاب دي نو دا مکی سورتونه دي، او په کوم سورتونو کې یا ایها الذین آمنو اهل مدینه ته خطاب دي هغه مدنی دي. خو بیا هم امدی سورات باندې دا سوال راځي چې په دې کې هو یا ایها الناس عبدوا رغلا، په حالانکه دا سورات مدنی ده. خو دریام کوي کول دا چې کوم سورات د هجرات نه مخکې نازل ده هغه مکی ده چې هغه په ارزو کې نازل دي، او کوم سورات چې د هجرات نه پاس نازل ده هغه مدنی ده چې هغه په ارزو کې نازل دي. بیا مکی او مدنی سورتونو معرفت یو دا چې په کوم سورات کې لفظ کلا راغلی، کلا چې دا تقریبا 3 درځلي قرآن پاک کې راغله ده او د 15 سمې په نه پاس په کوم سوراتونو د هغه کې راغله. نو کوم سورات کې چې لفظ کلا راغلی دا به مکی سورات دي. دویم دا چې د حنفی مسلک مطابق چې کوم سورات کې سجدي آیات تا هغه به مکی سورات دي. سمره سورتونه تاسو وګورئ چې کې سجدي آیات تا هغه ټول مکی دي. بل د آدم علیه السلام او د ابلیس لعین واقعا په او سورتونو کې ذکر ده. د بقره نه علاوه باقی د شپږ سورتونه مکی دي. مدنی سورتونو معرفت چې کوم سورات کې د جهاد اجازات او احکام ذکر شوی دا به مدنی. دویم چې په کوم سورات کې د منافقینو ذکر نو دا به مدنی. دا قاعده کلیه دي. او اکثریت دا سي چې کوم سورات کې یا ایها الذین آمنو راغلی دا به مدنی اکثری ده دوس، او په کوم سورات کې یا ایها الناس راغلی هغه به مکی. مکی سورتونه عموما دا وړه او مدنی سورتونه هغه عموما وجده وګدي. مکی سورتونو کې توحید، رسالات، آخرات دې ذکر او د مدنی سورتونو کې اکثریات احکام ذکر شوی. حبیا محترمو، سوره بقره شروع د الف لام میم نشي او شپږ سورتونه دي چې دا قرآن پاک کې الف لام میم نه شروع شوی. سوره بقره، سوره آل عمران، سوره عنکبوت، سوره روم، سوره لقمان او سوره سجده. دې سورتونو شروع د الف لام میم نه شوی ده. الف لام میم مطلب څه ده؟ نو دا حروف مقطعات دي او دا د سوال لسټکی دي چې دا د اکثر سورتونو په شروع کې راغلي دي. او علما ډېر خستا وا یو لفظ شی و کلمه چې په هغه کې راجمع کړي دي چې ته پیژنې چې کوم سورتونه کوم ټکی حروف مقطعات نه سورتونه شروع دي. نو صراط علی حق نمسکه، صراط علی خپل معنا شو چې علی سبلیار حتی مونږه بودار ټینګو. نو صراط علی حق نمسکه په دې جمله کې سوال لس حروف دي، صاد، را، الف، وا او دا ټول حروف مقطعات راغلي دي.
الف لام میم معنا صدا نو ګره دا دي متشابهات نه ده او دې علم ټول مفسرین چې تاسو وګورئ بلیکلي چې الله اعلم بمراده ورسوله الله او رسول حقوی په دې باندې بیان دو طویلات کوي چې دا د الله او رسول په مانس کې روزونه دي بل دا چې دا د قران د سوراتونو نومې دي بل دا چې الف لام میم الف نه مراد الله لام نه مراد جبريل و میم نه مراد محمد نو رب کریم د جبريل امین په واسطه باندې په محمد مصطفی باندې قران نازل کړو یا الف انا لام الله میم اعلم انا الله اعلم ذا الله یم ز پټولو کې خپويګا بل پدې سره د هغه کسانو باندې رد ده د انسی خناس خلق ته په هغه کې وسوسه راشي چې کوم کاس ترجمه نه کړي یا مونږه ترجمه نه ورسي نو ته تلاوت ثواب ملويږي نو ته مونږه ثواب ملويږي او قران پاک فاتحه نه پاس اول لفظ به باندې رد کوي الف لام میم اوس په دې معنی باندې څوک پويږي یو په نه پويږي چې دې حقيقي معنا څه ده او حالانکه حدیث کې سره راځي من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف نبی علیہ السلام مبارک فرمای چا چې قران پاک یو ټکوي دته پدې نکیدا یوان کی پلاس چاند ده او زنه فرمایم چې الف لام میم حرف ده الف ځان ته ده لام ځان ته ده او میم ځان ته ده نو کوم کا چې الف لام میم وي دته پدې باندې دیش نه کې ملو شو نو زګور الف لام میم باندې یو په ترجمه چې کوم صحیح مراد د حقيقي یو په نه پويږي او بیا چې کوم کا سوې چې الف لام میم هغه ته پدې باندې سونه کې ملو شو دیش نه کې ملو شو نو لہذا قرآن پاک په ترجمه کې پويږي په نه پويږي کومز په ترجمه پويږي او کنه پويږي رب کریم بخپل فضل و کرم سره پورا ثواب عطا کړي بل محترمو اس سورہ بقرہ فضائل کے سو احادیث وارد دی لقد اول حدیث امام مسلم امام ترمذی امام نسائی دریوڑا ذکر کرا راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا فرمائی چاکھائی نامدار حبیب مختار سید الابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورک فرمائی لكل شيء سنام وإن سنام القرآن سورة البقرة وفيها آية هي سيدة آية لكل شيء سنام وإن سنام القرآن سورة البقرة وفيها آية هي سيدة آية القرآن ده هر چیز و بلندی ده او د قران پاک بلندی سوره بقره ده او پدې کې یو آیات ده چې هغه د تمام آیاتونو سردار ده بل حدیث مبارک راوی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ ده او دا مسلم شریف کې ذکر ده حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مبارک فرمای لا تجعلوا بيوتكم مقابر ان الشیطان یفر من البیت الذی تقرأ فیه سورة البقرہ تو اسے د کورونو نه مقبره ما جوړوي شیطان د هغه کور نه تشتی چې په کوم کې سورة بقرہ تلاوت کړی شي مطلب دا چې کور نه مقبره ما جوړوي دا نه چې کور کې نه تاسو مونږ کوي نه تلاوت کوي نه ذکر او اذکار کوي بس جمعات پر دا مختص خوشو غنه خپل کورونو کې عبادت کوي ځکه هو بهتر دغه د چې فارض په جمعات کې وکا سحر سنت شو مستحین چې راځي سنت شو دا پکور کې وکا یا نور نوافل پکور کې کوا کور کې تلاوت کوا نو دا تنه مراد ده چې صرف جمعات نه بلکې کور کې هم عبادت کوي خود بقره فائدې ته ګوره دا مبارک فرمای چې کوم کور کې د بقره سورې بقره تلاوت وشي
هغه کور نه شیطان بیا زغلی هغه کې نه یې سوري نو کوم کور نه چې شیطان لعین وزي هغه کو به څنګه رب کریم برکات او خیر نه نازلې. دبل حدیث مبارک دا امام مسلم سے ذکر کړه دا ابو امامہ سے بے راوی دا طویل حدیث ته واهری سیدا سیدا چې اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطولة. تو سے سورہ بقرہ آئے زکا دی اغسطل برکات تا دی پر خودل حسرات تا افسوس تا وکم چی باطل دی اہل باطل حقای دی طاقت نلری. وبل حدیث مبارک دا مبارک فرمائی اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة. تو سے فقرون کی سورہ بقرہ تلاوات کوئے زکا شیطان حق کور تا نہ داخلے گی چی پکم کی سورہ بقرہ تلاوات وشی. نو محترمو سورہ بقرہ دیر خیر و برکات نہ ڈاکتا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دلس کول کی سورہ بقرہ یاد کرو خواغا صرف دانا چی تشی یادوالو سرا دی احکام مسائل یاد کرو و بیا چکل پورا کرو یو درون خیرات پدې باندې وکړو. نو کوم کار چې سورې بقره وایي نو دا سنت عمری د چې پدې باندې صدقه او خیرات وغیرہ وکي. بل تاسو په خدمات کې بیان شو چې پدې کې د تمام قرآن پاک آیاتونو سردار آیت الکرسی دا هغه باندې خزان ته مستقل بیا واس کېدل شي چې سورې بقره کوم برکات کوم فضایل دي. خوغاٹ فضائل کے دا چې نبی علیہ السلام بارک فرمائی چاچ آیت الکرسی من قرآ آیت الکرسی دبر کل صلاة لم یمنعه من دخول الجنت الا الموت. کوم کس چې د مانځنه پس آیت الکرسی تلاوات کړي دا د جنت نه صرف مارګ منع کړه. مطلب کله مارګ وته راغله رب کریم د خپل فضل و کرم سره جنت ته داخلي. بل پدې کې د اخري دوا آیات چې کوم دي آمن الرسول تر اخره پورې د هغه عظیم آیاتونه چې په عرش نازل شوي دي و نبی علیہ السلام مبارک ته فرشتہ راغله عرض ورته کوي چې یا رسول الله د دوه نورونو زیره حاصل کا دا مخکې و نبی او رسول ته ندی ملو یو سوره فاتحه او بل د آمن الرسول د غزوا آیاتونه. او بخاری شریف کې راځي چې کوم کاشفی سملی و دغه دوا آیاتونه وایي کفتاهو دغه دوړې د پورا کافی دي. او بل درمی لیکلی کوم حافظ قرآنی داشکی سملی الف لام میم نه مفلحون پورې وایي آیت الکرسی تر خالدون پورې وایي او داخلي دوا آیاتونه وایي. نو دغه کاس نه قرآن پاک زر نه کچکیږي. قرآن پاک په پښینه کې تر ډېر وخت پورې محفوظ دي. قرآن پاک حفاظت پکور د تلاوت پکور ده خدغه عمل وسره کول پکور ده چې قرآن پاک د غشینه نه به زر وځي نه. نو محترمو سورہ بقرہ ډېر فواید دي ډېر فضایل دي. تاسو په خدمت کې دي حقیر د خپل کم علمي مطابق سو بیان کړو. نو رب کریم دې د صورت نه موږ پورا مستفیض کی او دې تمام انوار برکات موږ ته حاصل کی. وما علينا الا البلاغ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وتلاوة القرآن. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا واسع المغفرة کامل مغفرت نصیب کی. و بیا بالخصوص جناب محترم مولانا کرم اللہ صاحب زوجہ وفات شوی و هغه کامل مغفرت نصیب کی. ایک خبر پنور ایمان بن منور کے جنت تعالی بہترین مقامات عطا کی وارثان ته صبر جمیل نصیب کی. دکلی کی محب کا زوجہ وفات شوا محمد عرفان کا بسخل وفات شو د ملتان د مرګ وفات شي و نور کوم وفاتګي شي غټول کول مغفرت نصیب کی ورسوان ته صبر جمیل نصیب کی او په اخر وخت کې مدو کلمه نصیب کی. لا اله الا الله محمد رسول الله.